بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا عن كل حر وعبد صغير وكبير نصف صاع من بر أو صاع من شعير او كما قال النبي صلی الله علیه وسلم. زما عزت مندو د صدقة الفطر چې موږ ورته پښتو کې سرسایه وایو د دې متعلق هغه یو څو مسلې پیش کوو. یو د صدقة الفطر حقیقت څه دی؟ نو دا صدقة الفطر په اصل کې شکریا د روزو ده، شکریا د رمضان د دې میاشتې ده چې الله تعالی ته به موږ باندې احسان وکړو. دا مبارک میاشت هغه دې راوستله، موږ دې ورته ژوندي وساتلو، موږ له دې توفیق د روزو راکړو، نو بطور شکریا صدقة الفطر هغه ادا کیږي. دویم دا صدقة الفطر چې دا مکمله د روزو ده، یعنی په دې سره که په روزو کې څه کمې بیشې راغلی نو هغه کمې بیشې په دې سره وځي. لکه په مانځه کې چې د فرضو سره سنت وي نو هغه سنت لکه د ماسپښین مانځه کې د فرضو نه څلور مخکې سنت، دوه وروستو، نو دې سنتو ته مکملات د صلات وي. که په دې مانځه کې درنه کمې بیشې راغلی نو هغه په دې سنتو سره ختم شي. الله تعالی دغه حکم پوره خپل دربار کې قبول کړي. نو دغه رنګې په صدقة الفطر سره که په روزو کې څه کمې بیشې د چا نه راغلی نو الله تعالی کمې بیشې په دې سره ختم کړي. دویم موږ انسانان یو، کمزور یو، زموږ نه په دې کې څه غلطي ګناه رانه پکې شوي نو هغه غلطیانې هغه کوتاهیانې هم د بنده ته په صدقة الفطر سره هغه معاف شي. او بل صدقة الفطر دا د غریب او د مالدار په منځ کې د محبت یوه رشته ده چې د غریب او د مالدار په منځ کې به تعلق وي، محبت به وي. د اختر ورځ نه مالدار خلق خپلو بچو له کپړې، پیزار، نور مختلف ښکلي څیزونه هغه واخلي، خو د غریبانانو خو وس نه کېږي. نو موږ ته شریعت حکم کړی چې تاسو هغه سرسایه ادا کړئ چې غریبانان هم خپلو بچو له د جامه، پیزار، د خوراک څښاک بندوبست په دې سره وکړي. بیا د دې دپاره شرایط دي خپل چې یاره دا به په چا باندې به لازم وي، په چا باندې لازم نه ده، څوک د دې نه مستثنا دی. نو هغه شرایط موږ ته هغه خپل شریعت ذکر کړي دي. یو شرط د دې دپاره اسلام دی، دا په مسلمان لازمه وي. دویم په آزاد سړي باندې لازمه وي، غلامانو وینځو باندې نه وي لازم. او دریم دا په مالدار سړي باندې لازم وي. او بیا په دې کې یو مسله ده چې که دې سړي یو سړی مالدار دی په د صدقة الفطر لازم ده، نو که د روژه نیولې ده او که نه ده نیولې، لکه مثال څه د عذر د وجې نه روژه پرېږدي، روژه ونه نیسي، نو بیا هم په ده باندې صدقة الفطر شته. داسې نه ده چې چا روژې نیولي جو په ده به صدقة الفطر وي، چې څوک هغه د روزو نه مستثنا دی، معذوره دی د روژې نه، روژه نشي نیولی، یا داسې د عذر د وجې نه ترې څه روژې پاتې شوي دي، نو په هغه باندې بیا نشته. داسې نه ده، بلکې په هر مسلمان باندې ده چې هغه مسلمان وي، آزاد وي، صاحب نصاب وي، یعنی مالدار وي. بیا د مالدارو خلقو هغه موږ ته خپل شریعت تقسیم کړی دی. مالدار مختلف اقسام دي د دوی. یو ته وی اعلی مالداره، اعلی مالداره د اوچتې درجې مالداره هغې سړي ته وی چې دی صاحب نصاب وي. صاحب نصاب
نصاب د سرو زرو 9.5 تولې سره دي او د سپینو زرو 52.5 تولې 52 تولې سپین زر دي چې دا ورسره وي یا د دې برابر د دې مناسب قیمت د سره وي کاغه د روپو په شکل کې دي که د رنګو په شکل کې دي که بل یو کرنسی ده خو چې هغه 52 تولو سپینو زرو ته وررسیږي نو دی صاحب نصاب دی دغه رنګې که صرف سره د چا سره دي نو چې 9.5 تولې سره ورسره شته نو دی صاحب نصاب دی دته شریعت اعلی درجه غنی وي اعلی درجه مالدار ورته وي دی به زکات هم ورکوي صدقة الفطر به هم ورکوي او قربانی به هم کوي دویم متوسط درجه والا مالدار دی متوسط مالدار داسې دی چې د سره خو د سرو زرو سپینو زرو یا د نغدو روپو د دې نصاب ورسره نه برابرېږي ولیکن د سره د ضرورت نه سیوا څیزونه شته لکه مثال د ضرورت نه سیوا کپړې دي یا نور سب کور کې لوښي لرګي دي داسې چې په ټول کال کې استعمالي نه یا وګوره مثال په طور ټي وي دی ورسره یا ورسره چېرته سیواګری موبایل دی یا څه بل داسې څیز دی چې د ضرورت نه هغه د ضرورت ورته نشتی نو د دغې جامه پیزار د وجې نه د دغې نورو مختلفو څیزونو د وجې نه دا د زکات په نصاب کې نه شمارېږي ولیکن دا د قربانۍ او د صدقة الفطر په نصاب کې شمارېږي چې دغه ټول د ضرورت نه سیوا څیزونه راغونډ کړي او قیمت یې ولګي او د 52.5 تولو سپینو زرو سره دا برابر وو نو دا د قربانۍ او د صدقة الفطر د پاره نصاب دی نو دا د متوسط درجه والا مالدار دی په د زکات نشته ولیکن په د صدقة الفطر هم شته او په د باندې قرباني هم شته دریم درجه والا مالدار سړی هغه دی چې د سره خو نو د زکات نصاب برابر دی نور سره د قربانۍ او د صدقة الفطر د سرسایی نصاب برابر دی ولیکن دی ښه تکړه دی ځوان جان دی کار کسب کولی شي نو دا کس چې دی هغه ادنا درجې والا مالدار دی دی به د چا نه زکات غواړي نه دی به د چا نه سرسایه غواړي نه که دله چا د خپل اندې ورکړه جو ښه ده قبوله دیږي او چا چې ورکړه د هغه صدقه او یا د هغه زکات ادا شو ولیکن دی به غوښتنه د چا نه کوي نو ګویا کې دی مالدار دی دا صحتمند دا ځوان جان تکړه کار کسب کوونکی په حق د سوال کې صرف دی مالدار دی چې دی به سوال نه کوي نور هغه صدقة الفطر یا قربانی یا زکات هغه په د باندې هغه شته دی نه دویم خبره په دې کې دا چې یاره دا صدقه د فطر چې ورکو نو څه څیز به ورکو د دې دپاره حضور صلی الله علیه وسلم هغه 4 څیزونه ښودلي دي یو غنم او یو وربشې او کجورې او وسکې کشمش چې ورته وایي دا غنم چې دي بیا غنم او وړه دا په یو حکم کې دي داسې وربشې او د وربشو هغه وړه دا هم په یو حکم کې دي دا یو شانتي دي لکه څوک په غنمو د غنمو سره سرسایه ادا کوي خپله نو دی به نصف سوا غنم ورکوي یا به نصف سوا هغه وړه ورکوي دا نصف سوا غنم چې دي یا دا نصف سوا وړه چې دي دا نن سبا د 2 کیلو برابر دي 2 کیلو غنم یا 2 کیلو وړه دا به دی ورکوي یا به د دې 2 کیلو غنمو یا د 2 کیلو وړو قیمت په ورکوي نو په هغې کې که بیا د چا وس کېږي نو دی هغه د غنمو په ځای باندې د 2 کیلو وړو قیمت ورکړي ځکه هغه د غنمو نه به لږ ګران پرېوځي او که نه ډېر وسې نه کېږي چې د 2 کیلو غنم د هغې قیمت دی ورکړي
بل سیس چې دی نو هغه وربشي دي او کجوري دي او هغه وسکي دي. نو دغه به نسب سوا نه ورکوي بلکې دا به پوره یو سوا ورکوي او یو سوا چې دي نو دا د 4 کیلو برابر دي، احتیاطاً 3.5 کیلو برابر دي خو لیکن احتیاطاً د 4 کیلو. نو که څوک د کجوري ورکوي نو 4 کیلو کجوري دا یو فطرانه ده، یو سرسایه ده، یا که وسکې ورکوي نو 4 کیلو وسکې دا یو سرسایه ده. نو که الله تعالی چاله وسعت ورکړی دی چې یاره زه وس مې کېږي نو هغه د 4 کیلو کجورو 4 کیلو کجوري دی ورکي یا د 4 کیلو کجورو قیمت دی ورکي، 4 کیلو وسکو قیمت دی غریب لورکي، نو اعلی سرسایه اعلی فطرانه دا به ادا شي. بل پدې کې قیمت لکه عام طور خلق تپوس کوي یاره نن سبا سوره د سرسایه، نو پدې کې به د خپل علاقې قیمت ته ګوري. ته د کومې علاقې ستا په علاقه کې د غنمو 60 په 100 ده یا من په 100 ده، نو په هغې حساب باندې 2 کیلو روباسه. ستاسو په ځای کې 2 کیلو وړه په 100 دي نو د هغې حساب باندې روباسه. ستاسو په دې ځای کې 4 کیلو کجوري قیمت سوره دی نو په هغې حساب باندې روباسه. نو د خپلې علاقې قیمت ته وګوره، د هغې بېپاریانو نه تپوس وکړه او دغه قیمت روباسه او دا سرسایه هغه ادا کا. بل د دې سرسایي وجوب په دې مسلمان باندې کله راځي، معنا دا چې په کوم ټایم کې په ده دا لازم کیږي، واجب کیږي، او بله مسله دا چې په کوم وخت کې به ادا کوي. دا یو دا چې په دې وجوب د دې راځي په سړي چې لازمیږي نو دا چې کله د اختر په ورځ باندې سبا وخیږي نو په ده باندې لازم شي. نو واجب کیږي سرسایه چې سبا کله د اختر په ورځ باندې وخیږي او ادا کوي به د عیدګاه ته د تللو نه مخکې د اختر مانځله د تللو نه مخکې به ادا کوي، غریبانانو له به یې ورکوي. یو سړی هغه راولګېد او د روژې په دې میاشت کې هر کله چې ادا کړه نو هم ادا کولی شي، خو دغې ټایم کې په ده باندې لازمیږي. نو که مخکې ادا کړه نو مخکې هم ادا کولی شي. لکه څرنګه چې زکات په سړي باندې په یو خاص تاریخ باندې لازم شي، خو که دی د مخکې نه ورکوي نو هم هغه ورکولی شي. بیا نور مسلې په دې کې مختلف قسمه مسلې دي پکې. نو زموږ د ټولو مسلمانانو دا هغه یو فریضه ده چې موږ قدم په قدم خپل ژوند تیرو. نو د علماو نه د هر قدم تپوس کوو، د هرې مسلې د هر څیز د حکم تپوس کوو د علماو نه چې زموږ ژوند بې مهاره نه تیریږي بلکې د یوې پابندۍ تحت تیریږي، د یو قانون د شریعت ماتحت زموږ ژوند تیر شي. په دې کې بیا یو مسله پکې دا هم راځي چې یاره دا صدقة الفطر چې ده نو دا که یوه سرسایه ته 2-3 ځایه کې او 2-3 غریبانانو لی ورکړي نو هم د دې ګنجایش ته ورکولی شي. او ښکلې خبره دا ده چې یوه سرسایه هغه کمې نه، هغه نیمه کې نه، بلکې پوره یو غریب ته ورکه. او که د ډیرې سرسایې یو غریب ته ورکې نو هم ورته هغه ورکولی شي. او بل دا چې په چا باندې سرسایه لازمه وي نو د ده اولاد چې د نابالغ اولاد د هغې هم په ده باندې لازمه شوه. نو که بالفرض یو سړی دی په هغه باندې سرسایه ده او د سحر د خطو نه مخکې د ده الله تعالی والا اولاد ورکو، ماشوم یې وشو، نو د هغه سرسایه هم په ده باندې ده. ځکه چې د سحر چې وختو نو وجوب به یې راځي، نو چې سحر خطو نو خو د ده اولاد الله تعالی والا ورکړی زوی یا لوري هغه پیدا شوي. اوس که د سبا خطو نه بعد پیدا شو وروستو پیدا شو نو بیا نشتی، د هغې ماشوم په ده باندې په دې پلار باندې بیا نشتی.
او د سبا خطونه مخکې پیدا شوی دی نو بیا پېشته داسې که د سبا خطونه مخکې څوک وفات شوی دی نو د هغه سرسایه هم نشته. نو د خپل نابالغه اولاد د هغې سرسایه هم په دې پلار باندې لازم ده. بیا د خپلې ښځې یا د خپل بالغ اولاد د هغې سرسایه په پلار باندې لازمه نه ده، خو که ورې کړه نو ادا کېږي. د هغې ذمه هم فارغه شوه، هغې هم د ذمهوارۍ نه خلاص شو او سرسایه هغه وشوه چې د پلار د ټولو بچو که بالغ دي که نابالغ دي چې د ټولو د طرف نه ادا کړه. او دا به بیا چې ورکوو نو کوشش پکې کوو چې خپلو رشته دارانو ته چې څومره نږدې رشته داران وي هغوی ته خپلو اصولو فروعو ته یې نشو ورکولی. اصول معنا خپل پلار بابا په بره پسې ځه، داسې فروع معنا خپل زوی خپله لور خپل نوسی خپله نوسی په کته پسې ځه. نو دې ښکته او برې له یې نشو ورکولی، نور ټولو رشته دارانو له ورکولی شو، لکه رور دی یا خور ده یا نور رشته داران دي چې غریبانان دي بالکل هغوی له سرسایه ورکولی شي، بلکې خپل رور له خپل خور له چې فقیران دي هغوی له ورکول د ټولو نه غوره دي، د ټولو نه زیات ثواب په هغې کې دی. دغه شان د خپلې علاقې نه یې هم بار ته وباسو نه. په خپل کلي کې په خپل ښار کې د غریبانان شته نو بل ښار ته یا بل کلي ته د دې لیږل دا مکروه دي. اوس که په دې بل کلي کې چېرته ستا رشته دار پاتې کېږي او هغه غریب دی نو بیا لیږلی شي، د دې سړي دپاره بیا مکروه نه دي. خو که هسې د بل کلي او د بل ښار غریبانانو له لیږي او حالان کې په خپل ګاونډ کې غریبانان شته، په خپل کلي ښار کې شته، نو دا مکروه دي د خپل ښار نه بار ته ویستل نه. دغه رنګې د دې نور مختلف قسمه مسایل دي نو چې موږ تپوس کوو نو انشاءالله چې بیا به راته رڼا مخې ته راځي او هر وخت زموږ د الله د حکم مطابق بیا چلیږي. الله تعالی دې د عمل کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې قدم قدم زمونږه د شرع مطابق د الله د حکمونو مطابق د نبی علیه السلام د مبارک و سنتو مطابق هغه تیر کړي.